مسلمانانو الله رب العزت مسلک اهل حدیث دوه سټپه کې یوه خبره کوم او دوی سیدي یو د قام د اړخ او یو د مذهب د اړخ نو نن به مذهبي طبقې سره لږه خپله مذاکره خبره ده د عزتمندو مسلمانانو چې مسلمان د تباه کېدو دپاره دا خبره ضروري ده چې په ده کې اختلاف پیدا شي او که په ده کې اختلاف نه وي نو دا خبره بیا په بل اړخ ضروري چې دی به کامیابي د کامیابۍ دپاره یعنې اتحاد ضروري دی او د ناکامۍ دپاره بې اتفاقي ضروري ده چې کم قام یا کم مذهب هغه خرابېږي نو هغه په اختلافاتو سره خرابېږي اختلافات پکې راشي بس یو د یو نه مني بل د بله نه مني یو ځان ته خوي بل بل ته خو بس کیسه روان شي ټیک اوس عزتمندو مسلمانانو دا امت چې دی په د دې اتحاد کې شته چې دا ټوټه پاره پاره او د امت له د ډېر لوی اتحاد ضرورت دی ډېر لوی اتحاد ضرورت دی اوس د اتحاد دا ضرورت د ځکه دی که د اتحاد برقرار ونه ساتم یو خو دې د قرآن خلاف شي د احادیثو خلاف شي قرآن ورته وایي چې واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا او حدیث وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که جسد واحد پشان د یو بدن یې که چېرته په بدن کې دا نوک چې دی بې خوب وي وغیره نو سترګې له خوب نه وي ټول بدن بې ارام پشان د یو بدن جوړ شي بیا به ته وایې چې کاکا دا خو د هغه ټیم نه او دا خو ذهنونه دا اختلاف خو راتلی شو دا زما دا خبره هم ټیک شو د هغه دا هم ټیک نو کاکا د ټولو انسانانو ذهنونه یو شان نه شي کېدی څنګه چې ټولې ګړی چې دی نو دې کې سکندونه میکنډونه منټونه فرق خو ته خپل څیز دا په چا مه ورکوه لازمي کوه به مت چې دا زه درته کوم پروګرام پیش کوم دا زما والا به ته منې دا به لازمي کې او ستا والا چې دی دا د حیران کوي اختلاف راتلی شي مذهبي اختلاف راتلی شي خو غټ اختلاف راتلی شي لږ هغه اعتدال کې ساتي اهل سنت والجماعت ویلیم شي دي ته چې دا به اعتدال والی بیا اختلاف ولې د روان دی نه نو مخکې نه بله خبرو کې او اختلاف واسم د علماو رحمت دی دا و چې د نورو ته یې ورواړو عوامو ته یې ورواړو نو کیسه روانه د عوامو لږ اختلاف پکار عوام د په هر څیز کې بس پرېږدي علما خپله خبره اوس ګوره کمې دا ځینې وړې وړې خبرې دي او که علما خپلو کې کېناسته مشران کېناسته د کیسې حل کېږي یعنې د اهل حدیثو زمونږ ترمنځ ده د بریلیانو زمونږ ترمنځ ده د پنځپیریانو زمونږ ترمنځ ده خو دونه خبرې هم د نور نیکانو سره به غټ وي اوس که څوک قرآن نه مني ابوبکر نه مني عمر نه مني دغه دی خو کیسه روانه اوس چې تا سره قرآن مني حدیث مني ابوبکر مني عمر مني عثمان مني علي مني امام صاحب در سره کنځلې نه کوي او څه بل څه نه کوي نو بیا ته نور اختلافات راتلی شي د انسانانو ذهنونه دي څوک ډایرکټ په ډایرکټه شرکیات کې بدعات کې رسومات کې هغې کې خو په کومه فرقه کې داسې خلک نشته چې هغه باید د هرې فرقې بنیادي کتابونه د هر جماعت بنیادي کتابونه دې شیونه خلاف تاسو خپل جماعت کتابونه د ورته پیش کړي یعنې مولانا الله وصایه صاحب لیکلي چې کله انډیا ته د مولانا ابوالکلام امام الهند مولانا ابوالکلام آزاد رحمه الله کبال ایک هفته چې الهند کې دی هغې کې وایي چې هندوان او مسلمانان راغلو چکر لا نو دا سټوډنټان چې کوم د کالجو د یو بل نه داسې ځارېده اوسې قرباني زموږ چې په پاکستان کې فرقو والا یو بل په مرغوټ غلی شي ځکه اتحاد او اتفاق درس پکار یعنې موږ سره دا یو سټیج چې دی دا اتفاقي کار هغه د څه شو د ختم نبوت
اوس موږ په هغې کې هم دراړ پیدا کړو لګیا په هغې کې هم اختلاف پیدا کړو حالان اوس دیوبندیان وایي چې دا ټوله قرباني موږ ټوله قرباني دا خو چې یوسف بن نوري صاحب ورکړی ده شهید رحمه الله ورکړی ده دا چې ده نو مولانا مفتي محمود رحمه الله دې قرباني ورکړي افضل الله درخواستي ورکړي وغیره دې کې اوس شک شته نشته هېڅ شک نشته د چا هم پکې اختلاف نشته دې کې دا څوک چې چا سره د چا ستا اختلاف د هم پکې اختلاف نشته چې دې کسانو قربانۍ ورکړي دې کتابونه ترې ډک دي بل اړخ دا وایي چې نوراني صاحب قرباني ورکړي ته هغې سره اختلاف کولی شي چې هغه نه ورکړي الحدیث وي زموږ مشر ورکړي ته اختلاف کولی شي عوامي نیشنل پارټي زموږ مشر ورکړی عبدالولي بالکل ورکړی مفتي محمود صاحب پسې شاته پیپل پارټۍ کوم وایي چې ذوالفقار بټو بالکل یې ورکړی عظیمه غټه قرباني ورکړی نو ولې پکې اختلاف پیدا ولې اختلاف دا دین دا صرف چې دی نو د یو مذهبي جماعت نه دی چې یا صرف د جمعیت دی یا د دیوبند دی یا چې دی د بریلیانو دی یا د اهل حدیثو دی دا دین دا د جمعیت هم دی دا د نیشنل هم دی دا د پیپل هم دی دا د پی ټي آی والا هم دی دا چې دی د انفیویم هم دی دا چې دی د کمیونټل پارټي هم دی یعنې په نومي جماعت که مذهبي وي که لیبرل وي وغیره چې ځان لیبرل د هغې غریبانان پوهېږي نو یا په هلاکت کې اخته دي یا په پوهول غواړي خو لیکن دین دا ټول مني روان دي بل اړخ کې وایي خو لیکن تا سره خبرې مني بنیادي خبرې مني تا سره چې د ختم نبوت خبره راشي هره پارټي در سره ودرېږي نو ولې زه د ختم نبوت سټیج تقسیم کړم داسې نه دي پته دا ختم نبوت له دې نقصان ورکوي او چې موږ کله دا اختلافات زیاتېږي نو موږ بیا نه داسې او که ته دا وې یو کس وي که بریلی وي پنجپیرې وي دیوبندی وي مودودی وي هر څوک چې هغه دا وایي چې بهی ما نقصان دا صرف ما کړی ده دا نه دیوبندی یوازې کړی نه بریلی کړی فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں دا چې ټول لا جمع شو نو د دې قرباني راووته د هغې نه چې دی دا تا ته فایده میلاو شو او دا تا کامیابی حاصله کړه او مسلمان کامیابی حاصله کړه به حیثیت مسلمان نه چې صرف یو فرقې والا حاصله کړه مسلمان کامیابی حاصله کړه څومره چې مسلمانان صحیح دې د صحابو دې دا موږ ګورې نشو کولی چې چېرته رانه دا اتحاد والا پروګرام رانه لري بیا به د صحابو په شان باندې دای په شان کې به خلک ګستاخی کوي ګډ وایي نو د دې وایي لږې څنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث قرآن دی لږ پکار دی چې وایي دا اتحاد والا درسه دونه ټوټه پوټه اختلاف دا خو دا هر چا راتلی چې د علماو مخکې راغلي لوی لوی اختلافات راغلي ابن عیینه ته وګوره سفیان ثوری وغیره امام ابو حنیفه ابن تیمیه صاحب بیا چې د امام مالک شافعي وغیره احمد بن حنبل یا دا وروستو شاه ولی الله صاحب د دې چې معاصر یا چې مجدد الفسانی یا چې دا وروستو د علوم والا شیخ الهند عظیم قرباني وکړي ټول خلکو هغه منلي ولې د اتحاد او اتفاق بس هغه پسې خلک ځان منسوبوي خبره د اختلاف خبر اتفاقی پکار ہے پروگرام اتفاقی پکار ہے دا ټول مسلمان ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا وفا کی کاشغا پکار دا اتحاد اتفاق والا پروگرام جو دا دین زمین دا تقاضا کوي دا دینی پروگرام دا قرآن دا کافر دا او غیر خلقو ته مونږ یو هغه د پکې دا بل دا بریلی دی دا دیوبندی دی دا پنجپیري دی دا جماعت اسلامي هغه وایي چې وایي دا په نوم مسلمان دی دا زما خلاف مسلمان دی بس چې ځان ته مسلمان وي او بنیادي عقیدې صحیح د اسلام ده دا زما خلاف نو وایي چې دغه پروګرام دا مونږ دا هغه څیز چې کار ونه ګرځي چې هل افسد الدین الا الملوک و اخبار رسول و رهبان بلکې موږ د امت له امام د هغه مقتدیانو له که مشر د هغه د خپل پارټۍ ورکرانو له که مذهبي رهنما د هغه خپلو کسانو له که پیر د هغه خپلو مریدانو له چې هر څوک پروفیسر د سټوډنټانو له چې د اتحاد او اتفاق درس ورکړو چې د امت دا کشتۍ برقرار وساتي ورنه بیا به موږ د خدای ګناهګار روان کله موږ ګناهګار بلکې د خپل حماس هم ګناهګار
ټینګاري الله رب العزت راته توفیق راکړي د اتحاد د اتفاق پروګرام बरेलवी देवबंदी अहल हदीस को सलाम है।